بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور او تاسو ګوري اکټیو ټي وي. نن تاسو لپاره یو بل خوندوره زبردست او د خوشاله نه دغه ویډیو راوړی دا مفتی صاحب د بیماری نه پس یو اهم پیغام جاری کړی دی. په دې ویډیو کې به دا مونږ ګورو. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، مرګرو سره شریک کړئ. نور خوندوري او قیمتي خبرې به د مفتی صاحب نه په دې ویډیو کې اورو. د بیماری نه پس یو ډېر اهم پیغام ورکړی دی. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، مرګرو سره شیر کړئ. راځئ چې دا ویډیو وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تمام مسلمانانو وروڼو ته ډاډ ورکوم چې بیماریانې د الله د طرفه راځي او الله تعالی انسان له شفا ورکوي او سړی الله نه غوښتې سره د علاج کوشش هم کوي او الحمدلله زما صحت اوس ډېر بهتر دی. د کمې پراپیګنډې چې خلک کوي دې پراپیګنډو ته غوږ مږ دی. او بل په بهر ملکونو کې چې څومره پښتانه دي هغوی ته درخواست کوم چې په 22 فروری باندې په بلجیم کې بروسلز شهر دی، په هغې کې د پښتنو د جرګې د 11 اکتوبر په تسلسل کې یوه لویه جرګه راغوښتې شوې ده. بهر ملکونو کې چې څومره پښتانه دي هغه دې په 22 فروری باندې د خپل غیرت او د یکجهتۍ او د خپل نرتوب او د اسلامیت مظاهره وکړي او بلجیم کې د بروسل شهر ته ځان ورسوي. دا ما مخکې وی خو د بیماری د وجې نه دا شی ما نه رسته شو. او دریمه خبره، مروت قوم کې چې د اوبو یا د نورو پابندیو خلاف پښتنو کم جدوجهد وکړ، الله ته وګوره ټول پښتانه د دې نه عبرت واخلی. سرکاري او زمونږ د ملک سرکاري چې کم پالیسیانې دي دا ډېرې د ملک خلاف دي، د عوامو خلاف دي، د پښتنو خلاف دي. او کله چې په کم ملک کې د خپل ملک دشمنی شروع شي او د ملک د آئین څوک خیال نه ساتي او د بهرنیو خلکو په ایجنډو باندې خپلو خلکو ته تاوان ورکوي، نو بیا قومونه داسې جدوجهد کوي لکه چې مروت قوم کم جدوجهد وکړ. زه هغوی ته سلام کوم او نورو پښتنو ته دا وایم چې تاسو ته کم خلک دا وایي چې یاره عدم تشدد چې کم دی دا داسې ښه دی. عدم تشدد بېشکه ښه دی، خو اله چې کله ستا سر نه څوک څادر نه غورځوي. عدم تشدد اله ښه دی خو چې تا څوک نه ولي. عدم تشدد اله ښه دی خو چې ستا کور کې څوک دماکه نه کوي. او کنه یو سړی راغلی دی ستا د ښځې عزت لوټ کوي او ستا د ملک تمامې پالیسیانې او خپل ملک ته اور اچوي او ته بیا هم وایي چې عدم تشدد، دا سړی د سرکار ایجنټ دی، دا د پښتنو دشمن دی. د مروتو جدوجهد نه عبرت واخلی. مسلمانانو الله ته وګوره، مونږ به یا ډیر یو یا به لږ یو، خو دا خبرې زما د بطور نصیحت واورئ او د دروغو او د پراپیګنډو هیڅ شکار مه کیږئ. مسلمانان جوړ شئ، پښتنو خپل غیرت او اتحاد، قومي یکجهتي، ملک دشمنی کم. ګوره زمونږ ډېرې د ملک سرکاري پالیسیانې د باقاعده د ملک دشمنی دي. زمونږ ملک چې ناکام دی دا د سرکاري خلکو د لاسه او د سیاسي خلکو د لاسه ناکام دی. عوامو ته بیا سوال کوم چې د مروتو جدوجهد نه تاسو عبرت واخلئ او الله ته وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پالیسۍ باندې عمل وکړئ. د عامو خلکو د عدم تشدد پالیسیانې دا د الله یا د الله د نبي پالیسیانې نه دي. د الله او د الله د نبی راوړي پالیسیانو نه متاثر شئ، پښتنو متحد شئ. بلجیم کې بروسل شهر کې ټول پښتانه دا غونډه کامیابه کړئ، مروتو سره اتحاد وکړئ. د پښتونستان او د خپل ملک او د پاکستان د آبادولو دپاره ټول مسلمانان یو ځای شئ. پښتنو د خپل ځان او د غیرت پوښتنه چې خپله ونه کوي څوک مو پوښتنه نه کوي. زما د طرف نه تمامو هغو خلکو ته چې هغه د قرآن منونکي دي او هغوی قرآن سره مینه ده او الله سره یې مینه ده او عشق یې الله سره دی، محبت یې الله سره دی، په هغو باندې سلام وایم
او چې دا کم خلک پراپیګنډي کوي دوی ته به الله تعالی خپله سزا ورکوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.